علیه السلام دوی چې کوم دی رااله چې مونږ خو د خوراک تنظیم خوشته دی خو مونږ چې کوم دی د الله نه د اوبو د تنظیم هم وغواړه چې مونږ الله د اوبو تنظیم وکړي. نو مفسرین چې کوم دی موسی علیه السلام د الله نه وغوښتل. نو مفسرین دوه قسمه کانې ذکر کړی دی چې د کوم کانې نه دغه راوتی دی دا اوبه راوتی دي. نو یو مفسرین ذکر کوي چې دا کوم کانې چې راوتی دی نو دا د کوم کانې چې دا اوبه راوتی دي نو دا عام کانې وو. یو مفسرین دا ذکر کوي او دویم مفسرین دا ذکر کوي چې دا هغه کانې دی چې د موسی دویم هغه کانې دی چې د موسی علیه السلام نه کپړې تختولې دي. دا دویم چې دویم کار مفسرین ذکر کوي. موسی علیه السلام اصل کې دا واقع داسې ده چې موسی علیه السلام په باره کې یو خبره مشهوره شو چې په ده باندې د ازرا بیماری ده او دا داسې بیماری ده چې دا د شرمګاه په باره کې. نو موسی علیه السلام بچون کې همیشه لپاره چې غسل وستو نو یو خاص ځای ته بتلو فردي په اهتمام کې به چې کوم دی غسل وستو. نو دوی چې کوم دی دا خبره مشهوره کړه چې په موسی علیه السلام باندې یو خاص قسم بیماری ده. نو چونکې د دروغ خبر ډیر زر چې کوم دی هغه سره سي وي هغه پښتانه وي چې رښتیا راځي نو دروغ کړي وي. نو دا خبره چې کوم دی په قوم کې ډیره زیاته خوره شوه. نو موسی علیه السلام یو ورځ دغه شان غسل وستو او خپل کپړې په یو کاڼي باندې ایښي. نو موسی علیه السلام چې غسل وستو خپل کپړې راغستلې نو هغه کپړې ځان سره کې روان شو. موسی علیه السلام ورپسې د کاڼي مخکې دی. موسی علیه السلام د کاڼي ورپسې دی او کاڼي مخکې روان دی. او موسی علیه السلام متواس کې سوبي حجر زمانہ کپڑے ایک آنی زمانہ کپڑے مالا راکا کپڑے دی چت روانی گڑی دی. نو بس هغه ته چون کې کانی پسې خوشاته د الله د حکم زورو نو هغه کان لاړو نو چې کوم ځکه د بنی اسرائیل د دې د قوم دا غونچو یو ځکه اقصه ته ورسېدو. موسی علیه السلام پسې ورسېد. نو هغه جو قتل موسی علیه السلام پسې حد سره روغ او برابر. بهر حال دا واقع هم دغه شان. نو هغه ته پته ولګی چې دا عذر دا دغه په موسی علیه السلام کې نشته هغه په صحت باندې روغ دی. بهر حال مفسرین ذکر کړي چې دا یا دغه کانو چې دا په همسا باندې گزار وکړو موسی علیه السلام او دا غینه 12 چینی روان شوې. 12 چینی د ذکر روان شوې چې دا د 12 قبیلو خلکو او ظاهر خبر ده چې په یو کور کې 12 کسان ویني پاره کې خبر راځي اتر راځي لانجی کونجی راځي نو چې 12 د قبیلو خلک نو هغه کې به څومره خبر راتلي. نو د دې لپاره د هر قبیله لپاره ځان له چې روانه شو ځان له ترتیب روان شو. نو لکه یو د یوسفیانو د فاروا یوسف علیه السلام چې کوم دغه یو چې کوم دی د بنیامینو د پاره یا مثال په تور د رومي د پاره دغه شان د مختلفو جو څومره د قبیله دولس د یوسف علیه السلام رومي نو د هغه څونه اولاد نو دولس قبیله دغه تیوتی چې نو دولس طرف ته چې کوم دی وبروان شوی. نو الله رب عزت ذکر کوي او پسمکه کې فل ارض مفسدين فساد مکوي. د دوی دغه دې لپاره الله یو نظام شروع کو یو ترتیب روان کو.